بل طرف ته حالات سدي حالات دادي چې برن اور وریږي بارود وریږي علل اعلان ټول دنیا ته مخ اړولې دي او نه اسپیټالونه محفوظ دي نه کورونه محفوظ دي نه میدانونه محفوظ دي نه پناهګاهونه محفوظ دي د هغې باوجود مشران دي کشران دي ماشومان دي بوډاګان دي بوډاګانې ابۍ دي او هغې بیا هم لګیا دي چې حسبي الله ونعم الوکیل موږ د الله کریم جل جلاله پر رضا باندې راضي یو او موږ به د خپل وینې د آخري قطرې پورې د بیت المقدس حفاظت کوو موږ به د اسلام حفاظت کوو او موږ به د حضور علیه السلام د دین حفاظت کوو خو یو شکایت به د ځان سره وړو او هغه شکایت به د رب نه نی هغه شکایت به د رب نه نی او نه به هغه شکایت د اسرائیلو نه چې دی په موږ باندې ظلم کوي هغه خو دي دشمنان هغې خو به کوي ظلمونه هغه شکایت به د الله په حضور کې او د هغه د محبوب علیه الصلاة والسلام په حضور کې د امت مسلمه نه وي هغه به د 57 اسلامي ممالکو نه وي هغه به د هغې اټمي ملکونو د خاوندانو نه وي هغه به د خالد زرار ټینک والا نه وي هغه به د غوري او د شاهین او د ابدالي او د حتف میزایل والا نه وي هغه به د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د دې امت نه وي چې کوم امت مونږ ته اوبه قدر راونه رسولې کوم امت زمون خلاف چې کوم بمونه راځي زمون خلاف چې کوم میزایل راځي د هغې په حدودو کې راځي د هغې حدود استعمالیږي د هغې پیسه استعمالیږي د هغې ورسره تعاون استعمالیږي زمون خلاف چې کومه وسله جوړیږي په هغې کې د دوی په ملکونو کې دننه فکرې دي د دوی د ملکونو کې هغه مصنوعات چلیږي د هغې نه بارود جوړیږي هغه په موږ باندې وریږي ګیله د حضور د امت نه کوو د امت مسلمه نه به کوو چې یا رسول الله چې کله د شفاعت میدان ته راوځې هغه ورځ یو بوډۍ ابۍ را روانه ده او صرف اور صرف د ټول کور کډه چې ده د ټول کور کډه او ورسره صرف په لاس کې یو پرس دی پوهېږې دې باندې دا د ټول کور کډه ده مشره ده معمره ده پیاده روانه ده او یو کس نه تپوس کوي چې څه کوې وایي هغه ځای نه چې زمونږ کورونه ورانو موږ په خپلو کنډرو کې اوسېدو زمونږ باندې چتونه نه بجلي نه وه باوجود د دې مونږ زنانه یو باوجود د دې پرې نه ښودو او مونږ د غزا نه روان یو او د دې په ناګزین کیمپونو نه روان یو او روان یو په مخه باندې ځو هغه ورته وایي چې چاته څه پیغام ورکې وایي پیغام نور هېڅ چاته هم نه ورکوو زمونږ حالت زمونږ رب ویني او مونږ راضي یو خو صرف اور صرف امت مسلمه له یو پیغام ورکوم او هغه دا چې کله ورځ د محشر شي او زما جانان مبارک په میدان د محشر باندې ولاړ وي او زما هغه ټوکړې ټوکړې بچي د فلسطین ماشومان ګلونه او هغه ځوانان چې هغه بې ګورو کفن پراته دي او هغې د کفن ورکولو والا هم څوک نشته چې کله دکه مظلومان بچي وي نو زمونږ به حضور مبارک ته په هغه میدان باندې دا شکایت لګو چې یا رسول الله میدان د شفاعت ته خو راووتې خو د دې بې حسو شفاعت به نه کوې د دې بې ضمیرو شفاعت به نه کوې چې کومو خلکو د سترګو په وړاندې مونږ لیدلي یو چې په مونږ باندې بمونه راغورځېدلي دي خو د دې په تندي باندې ګونج هم نه دي راغلی دوی مونږ دپاره یو پرامن اواز قدر هم نه دی پورته کړی دوی زمونږ دپاره د مصنوعاتو بایکاټ قدر نه دی کړی دوی په یهودو باندې دباو قدر نه دی راوستی د دوی په لاسو کې وه چې د دوی په یوې ګنټې رد عمل باندې په مونږ باندې بمونه بندېدل په مونږ باندې ظلم بندېده خو د هغه خلکو چې دوی په خپلو کاروبارونو کې په خپلو بچو سره په مینه محبت کې او د خپل دنیا په جاه و جلال کې دومره مستو چې دوی زمونږ چغې هم نه دي اورېدلې دوی زمونږ دوه میاشتو نه چې زمونږ ماشومانو د لوږې نه او د یو فیډر پیو د لاسه ساګانې ورکړي دي دوی زمونږ هغې ماشومانو له یو فیډر پی قدر هم نه دي رارسولې دوی مونږ له یو ګیلاس او یو بوتل پاکې اوبه قدر نه دي رارسولې نو هغه بوډۍ ابۍ وایي زه به حضور مبارک ته وایم چې یا رسول الله شفاعت یې ونه کړي شفاعت یې ونه کړي عزتمندو لږ سوچ وکړئ چې مونږ چېرته پراته یو کفري ممالکو کې کافرستان کې چې مونږ وایو دوی د مذهب نه لري دي د اسلام نه لري دي ظلم دومره بدترین ظلم دی چې په کفري ممالکو کې خلکو په خپلو حکومتونو باندې دباو راوړه ورشه یونیورسټو د امریکا کې سټوډنټانو د کالج او د یونیورسټۍ سټوډنټانو هغې خپل ټول کیریر په داو باندې ولګو هغې ته د هغې سکول نه د هغې داخلې ختمې شوې د یونیورسټو نه هغې ووتل اف آی آر یې پې درج شوې
خو د هغې باوجود شل ورځې یو میاشت هغې د فلسطین د مظلومانو سره دا نه چې مسلمانان دي په دې وجه چې دا انسانان دي او دا انسانیت سوز مظالم دي هغې دومره څه وکړل د دغې ظلم خلاف هغې اواز پورته کړ. دلته د افسوس خبره ده چې یو رباب چې یو سړي زمونږ یو بچي زمونږ یو کشر هغه په بایک باندې اکسیډنټ وکړ د هغه د مرګ تماشه څو ورځې وچلېده او رباب بر او رباب ښکته یو اوښ چې د هغې یو خپه کټ شوه مونږ هم وایو ظلم دی د هر ظلم خلاف ودرېدل پکار دي خو دا یوه خپه نه د ورځې زما د مظلومانو ماشومانو بچو خپې هم کټ کېږي او لاسونه هم کټ کېږي کلمې هم ترې بهر ته راوځي سترګې هم ترې بهر ته راوځي دماغو کې دومره سوري وي د هغې دپاره چا ټرین جوړ نه کړ د هغې دپاره چا اواز پورته نه کړ په دې خپل بې حس او بې ضمیره حکومت باندې چا دباو راونړه چې تا خو الله طاقت درکړی دی چې انډیا د رڼا ورځې صرف هغې وایي یو احسان په مونږ باندې د اسرائیلو دی چې 71 کې مونږ سره څه کړي زمونږ مرسته یې کړې وه د هغې احسان هغې ته یاد دی او هغې وایي چې نه مونږ دوی له په ښکاره توګه باندې اسلحه لیږو ته دومره هم نشې کولی چې په ښکاره توګه باندې خوراک قدرې خو لږې د وسلې د لیږلو خو موږ ستا نه تم هم نه کوو دومره خو بې حس او بې ضمیره یعنې په کار خو خالد او زرار ټینک و په کار خو هلته کې چې کوم دی وسله وه په کار خو هلته کې میزایلې وې خو د هغې باوجود د بې حسۍ حالت دا دی دوی ولا هغه خوراک او مواد قدرې ونه لیږل دوی هغې ته دهشتګرد قدرې نشي ویلی چې د رڼا ورځې دهشتګرد دي د رڼا ورځې دهشتګرد قدرې ورته نشي ویلی چې دا دهشتګردي ده صرف د سوال او د منت په انداز کې چرته یو مذمتي بیان راشي بیا په هغې باندې برید تاویي مذمتي بیان دی لګیا دي هلته حالات څه دی دلته کې دوی په خپل منځ کې ورډوب دي او د یو بل د لاندې راغورځولو دپاره حالات ګرم دي که ته راوځې او میدان ته راوځې نو بیا د هغې دپاره 263 حکومتي هغې لګیا وي دا وګوره لبیک والا دا بیا څوک ورته اجازت وکړي دا څوک ورته وایي چې راوځه او دا د چا په وینا باندې وي مونږ ورته وایي ته د چا په وینا باندې راوځه خو د دې فلسطین د مظلومانو دپاره اواز اوچت کړه چې د هر چا په وینا باندې د لبیک تاریخ دی الحمدلله چې همیشه د الله او رسول په پکار باندې وي ځکه چې هر څه وی هغه قبول دي خو د دې مظلومانو دپاره اواز پورته کول ضروري دي ستا د روټۍ خبره ده د مهنګایۍ خبره ده د هغې دپاره دومره مقدس مشن او کاس خلاف ته خبره کوې صرف د بجلی او د روټۍ دپاره بیا هم پروا نشته دا مظلومان دي مونږ ورسره یو په هره لمحه ورسره ولاړ یو خو دغه مسله په دې وخت کې د ټولو نه اهمه ده دغه د روټۍ نه مهم ده دغه د بجلی نه مهم ده د دې هر څه نه بغیر ژوند تېرېږي بجلي چې چېرته په 2 روپۍ یونټو او چېرته په 40 روپۍ شو په 80 روپۍ شو نو بیا هم ژوند تېرېږي او دا دي پکې روان دي که روان نه دي جواب راله راکړې روان دي که نه او چې دا ودرېږي بیا به هم ژوند تېر شي او پټرول که په 10 روپۍ باندې وو او رسېدل چې کوم دی 300 ته بیا هم خلک دا وګوره ځای په ځای باندې ګاډي روان دي او نه درېدل چغې م وهي خلک بچي مې نهر دي دا دي خو ژوند تېرېږي او په ایمان درته وایم که یو ځل زما جانان مبارک مخ مبارک واړو چې زما امت ټوکړې کېده او ستا په تندي باندې ګونج هم نه و راغلی تا د هغې د مصنوعاتو بایکاټ هم نه و کړی تا د هغې خلاف د خپل وس مطابق اظهار هم د یو څه نه و کړی که یو ځل زما جانان مخ مبارک واړو په ایمان درته وایم اوس خو ګزاره کېږي که زما حضور مخ مبارک واړو ما ته وښایه هغه میدان چې په هغې کې بیا د حضور نه بغیر هم ګزاره وشي قبر له حد کې ما ته وښایه نیکه مبارک خو ډېر لویه شکو ولیو عابدو زاهدو مجاهدو د هغې باوجود ته تپوس کومه چې ستا سره په څه وه په خپلو عبادتونو وه په ریاضتونو وه په مجاهدو وه په څه باندې وه چې ته کله روان وې او د ځنکدن سختۍ وې نو ستا پړه کې څه چې ما به منځونه بچ کوي که ما به جهادونه بچ کوي که ما به چې کوم دی دا دومره لوی مجاهدې مې کړي دا به مې بچ کوي نیکه مبارک فرمایي نه په ځنکدن کې به په لور د مدینې ګورم په ځنکدن کې به په لور د مدینې ګورم اموخته شوی په انعام محمدي یم او چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب د پاره ورته به وایم چې غلام محمدي یم او د محشر په سخته ورځ چې عالم جاړي زه به ګرځم شادان محمدي یم
او بوای امام مالک ته خبردار شه لاس رانوړې په امان محمدي یم اے رضوان د جنت جوړې زر راوړه خبر نه چې ناتخوان محمدي یم زه محمد امین پروا د بلبل نکړم چې مداح شیرین زبان محمدي یم